نن زمونږ د سمندرونو چې کوم جرنیل دی هغه ولې نه وایي چې په دې انتخابات کې زما هیڅ کار نشته؟ نن چې زما د ایرفورس کم جرنیل دی هغه ولې دا وضاحت نه کوي زما په الیکشن کې هیڅ کار صاحبه ته وضاحت نه پښتو کې بې ادبي د معافي اوس دغه ټکي نشم خو د پښتو متلې دي ته ډک پته شینځې اول د شی لړلې دي ښه سوټ یم کړي دي اوس هغه په میچازو باندې انځې لګیا دلته ولې د سوات او د ملکنډ دا ځوانان د دې نه دي خبر چې دا سرکټ هاوس څه شي سرکټ هاوس څه شیز دی اوس سرکټ هاوس کې څوک دي چور چوکیدار د سوات هر ماشوم د سوات هر مشر د سوات هر سپینګری د دې ملکنډ هر زنانه خبر ده چې د دې ملکنډ په دې منډیټ باندې ډاکا اوس حافظ صاحب بھائی حافظ صاحب د زیب منم حافظ صاحب بھائی او بیا ورته د انګریزانو ستوري لګېدلې دي شیزونه لګېدلې دي د انګریزانو ستوري لګېدلې دي شیزونه لګېدلې دي زور یې دی اوس واورې وروڼو چې هغه دا وایي چې په دې انتخاباتو کې د فوج اسکار نشته هغه د ماته تش دونه ووایي چې دا سرکټ هاوس د چا دی دې د تش دونه ووایي چې په دې سرکټ هاوس کې څوک دي ځکه چې ټول ملکنډ خبر دی چې سرکټ هاوس کې چې څوک هم ناست دي هغې د الیکشن غلا کړې ده اوس دې دا ووایي چې سرکټ هاوس کې څوک دي کو دې دا ویلی شي چې دا فوجیان نه دي بیا راشرور زبردست اپریشن وکړه زه یې درته ښکاره ښیم سرکټ هاوس غل دی او کنا دې دا مني چې په دې سرکټ هاوس کې دننه چې کوم دي نو دا بې وردی واله دي کو دې دا مني چې دا سرکټ هاوس کې دننه د دې آی ایس آی والا ناست دي نو موږ راوتې دی لیو چې نور دا کاروبار به بند دی نور دې دا کاروبار نه منم حافظ صاحب وضاحت پسې صفایو کا او سمه صفایو کا او د آئین دا تقاضا ده چې څوکیدار به چرته ځي نو بیا جاؤ دا سرکټ هاوس به صفا کوو دا خپل اختیار به خپلو او نور زورور چې دروغ وای دروغ دی وای رښتیا نشي ویلې نه دی وای خو بیا دې دا نه وای چې زه ډېر ایماندار یم او زه پلان کیم او زه ډینګریم داسې ایمانداره موږ د ضیا په شکل کې لیدلي چې ضیاءالحق له دلته تندیم تور کړو ویره ده نه ښه سړی نشته ګرانو وروڼو د الیکشن باره کې ما بار دا وینا وکړه او نن هر سړی وایي دا الیکشن نه و دا الیکشن سلیکشن هم نه و دا الیکشن دکانداري وه دا الیکشن سودابازي وه د الیکشن کې د غلو سوچ وکړې یو سړی د توشارخانه غل دی یو سړی د ګړۍ غلي پرون مې یو خبره رایاده شوه مخې ته مې راغلی وي دا پریدیان چې دی نو دا قیدي نمبر 804 د قیدي نمبر 8 نو ځان له نوم هم ډېر ښه خوښ کړی د قیدي نمبر 804 او دا اسې ستاسو هم ملګري دي زموږ هم پښتانه دي افریدیانو د ټلیفونو کې ډېر خوند به درکړي وایي دا ته څه وایي یا به درته एकदम وایي قیدي نمبر 804 کم چې د الیکشن کې دا غلا شوې ده دا د یو سړي دا د دوه کسانو نه ده شوې دا د ټولو عوامو په حق ډاکه والې شوې د دې ووټ اختیار دې قام لا الحمدلله موږ فخر کوو چې د سن 1930 اعلان او د سن 1936 پورې د خدای خدمتګار او د باچا خان بابا تحریکو چې دې قام له د ووټ شپږ کاله قید تیر کړی دی انګریز ته په سترګو کې سترګې اچولي دي د انګریز نه پښتنو له دا حق راوړی دی باغ حق انګریز ته د خاورې نه شړلی دی ګرانو وروڼو زموږ نیکونو ستاسو نیکونو دغه قید و بند دا اختیار موږ له راوړی دی د اختیار بل ته پرېښودو ته تیار یې موږ الحمدلله د خپل قائد د جناب اسفندیار ولی خان په حکم ماته وی چې داسې ما ورته موږ اسپیان یو څنګه بھائی او دا سپی کار دی لړۍ هغه بیله ده چې کوم نور دی هغې خو کاروبار کوي روزګار کوي عسکري سیمنټ عسکري کانفلیک عسکري یو شیز عسکري بل شیز او عسکري نوې نن هغه سړی چې هغې د پیداوار د جی ایچ کیو هغه خلک چې هغې خړپوسې په جی ایچ کیو کې کړي دي لکه څوک نن د یو جرنیل نوسې دا خبره کوي زه د دې الیکشن ورکې لار ورکې بچو لار ورکې خلک مه تنګوئ لار ورکې خیر دی موږ دا ډیمانډ دی چې قاضي صاحب چې دا یو بل وي ډېر زیات شریف سړی دی هغه د جوډیشل انکوایري وکړي د دې شیز نه تښتېدل لار نه ده دا ډیران په میچازو وینځل هېڅ لارې نه دي دې ته جوډیشل انکوایري جوړول پکار دي چیف
چیف جسٹس صاحب د پخپله د هغې جوډیشل انکوایري مشریو کې عمران سلورل کې یادوي. زه ورته وایم د پښتونخوا کې چې کومه حلقه وایې په دې سوات کې، ملکنډ کې، بونیر کې، چارسده کې، پېښور کې، مردان کې، بلکې هر حلقه پکار دی چې هغه د کولو کړی شي. موږ ټول چې ووټ اچوو نو ګوته لګوو. دا ګوته موږ څه لګوو؟ دا ګوته موږ دې له لګوو چې زموږ د ووټ د سبا تصدیق کیدی شي، د نادرانه بایومیټریک تصدیق. زموږ دا ریکویسټ دی چې دغه تصدیق دی وشي. او نن نه درته وایم چې د ټول قام ته به پته ولګي چې دا قشان څنګه چې د بلوچستان هغه یو حلقه کولو شوې وه او خبرې را مخامخ شوې، چېرته د خپو ګوتې وې، چېرته د لاسونو ګوتې وې، چېرته یې څه بل څه لګولو. هره حلقه دې کولو شي، په دې هره حلقه کې په ټولو ټولو کې به د پیریانو د خپې ګوتې دي. ټولې حلقې خرڅې دي. موږ د دې جوډیشل انکوایري سره سره دا ریکویسټ کوو، یو سړی آئین شکن، یو جرنیل آئین شکن آئین ټاپل کی. موږ وایو چې د آئین شکن سزا چې ده نو دا سزا موت دی، پانسی ده. د آئین شکن سزا، د آئین شکن سزا، د آئین شکن سزا. اوس موږ دا وایو چې جرنیل د پانسی شي نو دا هم زه ګڼم چې د دې نه لویه آئین شکني نشي کېدی چې ته د کروڑو عوام په حق باندې ډاکه ووې. دا آئین شکني ده. دا چې کوم سرکټ هاوس کې ناست دي یا د ته په شان نور په دې الیکشن کې ملوث دي، موږ بطور د عوامي نیشنل پارټۍ، بطور د خدای خدمتګارۍ تحریک دا ډیمانډ کوو چې چېرې د آئین شکن دپاره لار هم پانسي ده نو دا خلک د ټول پانسي کړي شي. یو مثال د دې خاورې باندې پرېښودلی شي چې پاتې به یو سړی، یو کرنیل، یو میجر، یو بریګیډیر، یو جرنیل نه راپاسي چې د خپل قام په دې حق دا نه ډاکو. ستاسو د ووټ غله خو معلوم دي، ستاسو د غرونو غله څوک؟ ستاسو د غرونو غله څوک دي؟ ستاسو د ځمکو غله څوک دي؟ چوکیدار. بس اسانه خبره ده. ګوره نورې ځان ته ګرانوې ما. ستاسو د غرونو غل څوک دی؟ ستاسو د ځمکو غل څوک دی؟ چوکیدار. چې څه چغې وام چې پکار دی چې زما د څوکۍ وکړي، پکار دی چې زما د قام د حفاظت وکړي. زما د قام ته د ټولو نه لویه خطره د دغې چوکیدار نه ده. زما اساسي محفوظ نه دي. زه کو د بطور د ملکنډ د پښتنو نمایندګي وکړم، زما غر ته محفوظ نه دی. زما غر ته غل دی، زما ځمکې ته غل دی. خو انشاءالله لیوني خو یو که نه؟ کم لیوني یو؟ سره لیوني. اوس خو اسم تحریک شروع دی. پام کوئ پام. ما ورته هغه ورځ هم ویلي دي آئیني طور په جنګ کوو، بالکل به کوو. د آئین نه بار یو شیز نه منم. سواتیانو، د بونیر پښتنو، د ملکنډ پښتنو، د دیر پښتنو کو څوک هم راځي او ستاسو په غر او ستاسو په ځمکې ډاکوئ، روځئ به، تپوس به یې کوئ که نه به یې کوئ. او زه به در سره انشاءالله تاسو نه مخکې هر څه ته تیار ولاړ یم. تاسو نه به مخکې یم خو ستاسو اکبرانه انشاءالله دا خلک یې ونیسي. انشاءالله دا یو ډېر طویل تحریک دی. دا یو ډېر طویل تحریک دی. موږ به د جذباتو نه کار نه الو. ستاسو دا اشارې انشاءالله موږ به اول کوشش کوو چې خپل قام، خو نن موږ دلته په زرګونو په تعداد کې راغونډ یو چې زه دا تحریک زه او تاسو په دې شکل چې د خپل قام ترجماني وکړو، خپل قام ته ځان ورسوو، د باچا خان په لار هر ځای ته ځان ورسوو چې کو کال پس زه په دې تحریک کې راځم چې دلته 2 ځای خلک دا انشاءالله یو لوی تحریک دی. موږ ټول په دې پوهیو چې باچا خان د انګریز خلاف د تحریک آغاز سن 1921 کې شروع کړی. کامیابه کله شو؟ 1947 چې انګریز لاړو. کامیابي ورته نشم ویلی خو انګریز لاړ. موږ بیا تور انګریز ته وایو. موږ بیا تر ننه پورې د تور انګریز غلامان کړی شو. نن موږ آغاز کړی دی انشاءالله د دې تور انګریز د غلامۍ نه منلې خو موږ چرېم نه ده، دا قام به ترې ازادوو انشاءالله. په دې کې 10 کالم لګي دی شي، 20 لګي دی شي. تاسو دې کې ما سره تیار یې؟ دې کې هر قسمه سخته به راځي. تاسو ما سره تیار یې؟ جیلونو ته کوزونو څنګه چل بی؟ جیل تلو ته به تیار یې؟ زولنې به ښکلو، هتکړۍ به خپلو، هر حد ته به ځو خو قام به ګټو، پښتون به ګټو، خپله خاوره به ګټو، خپل غر به ګټو، خپله ځمکه به ګټو،
څوکیدار به انشاءالله بارډر ته لیږو څوکۍ له به لیږو جاو 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 زه بل دې غلامانو ته ویم زه دې غلامانو ته ویم دا کم چې په عسکري پارلمان کې عسکري حکومت جوړ شو دا حکومت موږ نه منو زه خو په ایمان زه خو د خان بابا ټوله کورنۍ پیژنم خو چا چې ته ګټلې زه خو نه پیژنم څوک زه خو الحمدلله ایوب خان او ورور جان او دا ټول پښتانه پیژني دا چا چې ته ګټلې دا څوک طالبانو زه خو الحمدلله د ډاکټر شمشیر او دغه ټوله کورنۍ پیژنم دا بل څوک دي زه خو د خان نواب خان هغه ټول کور پیژنم چې اووه کسان په یو ځای قرباني ورکوي د خپل قام دپاره 11 خو ټوټل دي اووه په یو ځای زه خو هغه خان نواب او هغه کور پیژنم پښتون په طور دا بل څوک زه خو هغه پښتانه پیژنم چې نن ما سره ارد ګرد ولاړ دي چې د دې خاورې دپاره چې کله دلته خلک رالله او دلته یې دا جنډې کوزولې دلته خلک رالله او دلته د پاکستان قبضه واغشته نو الحمدلله موږ هغه خلک وو دا مشرانو د دې کورنۍ وې چې ذاتي جنګ نه د دې خاورې جنګ ځکه چې دا خاوره زموږ مور دا خاوره زموږ او هغه پاکستان نه زه باید پښتونخوا زمونږ مور ده او په دې چې څوک هم راځي کو زمونږ حکومت ای او کو زمونږ حکومت نی د دې حافظان موږ خپل مشرانو جوړ کړي یو انشاءالله په نور څه کولی شو کو نه شو د هغې مشرانو په شان سینې به هم حاضري سینې ورته مخامخ کولی شو سورې سینې به وړو خو انشاءالله په ملا به رانه یو نقم رانه شي دلته یو ایس ایچ او ټرانسفر کړی شوی په سوات شریف الله دا کومه تانه ده زه آی جی پښتونخوا جناب اختریات ګنډاپور له 3 ورځې ټایم ورکوم 3 ورځې مهلت چې 3 ورځې مهلت ورکوم چې کو په 3 ورځو کې دننه شریف الله نومې ایس ایچ او کالاکوټ تانه کې واپس ونه لګېدو بیا به رانه تم په دغه دفتر کې کېنوي څنګه را سره یې ګرانو وروڼو نن بین الاقوامي طور د زنانو خصوصي ورځ موږ هغه قام یا په هغه قام کې هغه خلک موږ د سلو کالو نه د باچا خان بابا نظریه دا ده چې زما د قام زنانه د هر قسمه شعور د هر قسمه تعلیم د هر قسمه بنیادي چې څه حقوق هغه د زنانو دپاره پکار دی او باچا خان بابا هغه سړی و چې د نن 90 کاله مخکې په خپل تحریک کې زنانه رامخې په خپل تحریک کې زنانو له ځای ورکړو او دام یاد سات موږ د زنانو دپاره ټول عمر پرچار کړی افسوس کوم چې نن د زنانه په خصوصي ورځ زه په هغه قام کې ولاړ چې پښتون یم قام افغان یم او چې موږ وایو چې لر او بر یو افغان نو موږ دا وایو چې زموږ د قام خو هغه افغان هلته دی او که هغه افغان دلته دی موږ یې غم او درد کې شریک ته که نه اوس د نن پر ورځ زه ډېر غمجن یم چې زما د قام 80% چې کم قام دی هغې کې به کم سے کم نیم په نیمه زنانه هغه تعلیم نه محرومه کړی شي دا د دنیا کم قانون دی یا دا کم طریقه ده چې زما قام دی د تعلیم نه محرومه کړی شي د دې دپاره ګرانو وروڼو ګرانو مشرانو که په دې خبره سوچ وکړې د نارینهو تعلیم ضروري دی بالکل ضروري دی نارینه به تعلیم کوي په هغې تعلیم به دې ځان له چېرته نوکري ګوري په هغې تعلیم به دې ځي چېرته مخکې خپلو بچو له به پې څه رزق ګوري خو د نارینهو نه د زنانهو تعلیم زیات ضروري په دې دی چې که زنانه تعلیم یافته نو زما را روان نسل به په یو تعلیم یافته کې او که نه زنانه بې تعلیمه زما را روان نسل به د یو بې تعلیمه لهذا زه دا ګڼم چې تعلیم انتهایی ضروري شي دا د باچا خان بابا د نظریې یو کړی ده زه په دې خصوصي ورځ دا اعلان کوم د یو نوي پروجیکټ افغان ملالۍ په نوم چې انشاءالله زه آغاز کوم پښتون قوم ته به مې خواست دي چې هغه ټوله دنیا کې زما اواز اوري ما سره د په دې کې شریک شي دا پروجیکټ افغان ملالۍ دا به انشاءالله یو انسټیټیوټ وي کوم کې چې به د افغانستان زنانو جنکو ته مفت تعلیم انشاءالله ورکول کېږي موږ جړه او فریاد کوو موږ به د هغې میندو خویندو دپاره هغې بچو دپاره فریاد هم کوو جړا به هم کوو انشاءالله اواز به مو اوچتوو خو نه موږ د باچا خان بابا پیروکار یو موږ به عملي کار هم کوو نو انشاءالله زه به ډېر زر د دې تفصیل بیا پیش کوم خو د نن پر ورځ دا د زنانو دپاره چې هغه به انشاءالله د افغانستان زنانو ته مفت تعلیم ورکوي دې سره دا پروجیکټ چونکې د نن پر ورځ دی دې کې چې څونه خلک وي هغه به زنانه وي دې کې به استادان زنانه وي دې کې به انشاءالله کلریکل سټاف ټول زنانه وي دې کې به تر د کلاس 4 پورې ټول زنانه وي بلکې انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې دې کې د سیکیورټي والا هم زنانه وي د زنانو د عالمي ورځ باندې موږ زنانو دپاره دا یو اعلان کول غواړو
ګران ورونو دا تحریک ان شاء الله ما چې څنګه وي او طویل تحریک ته ان شاء الله په دې لږ وخت کې یو میاشت کې موږ خپل پیغام کڼو ته کاڼه خو دي خو خیر کو کاڼم دي خو زمونږ دا به ورته رسي اول په ثوابه کې بیا په 400 کې بیا په پېښور کې ان شاء الله پروس په اسلام آباد کې نن دلته په سوات کې موږ د عوامو نمائندګي خپ حقيقي مانو کړه خړم سپک ان شاء الله ما خام بم خپ آرام یو زکه چې د چانه ير نشتا د چانه ترخه نشتا چې سم پړ دي ام پخله دي او د نورو تم وایو ایمان تیر کې روزه عمدار سه پخله کې دا کټه بزمنګ استاد اوس پټول فوکس ان شاء الله روزه را روانې دي ټوټل فوکس په تنظیم سازي سواد لوور سواد اپر څنګه چې تاسو ته د پارټي فیصله شوه دا فورن پکار دي چې خواجه خان او دا ټیم فورن پکار دي چې ویلیج کونسل سره تحصیلونه او تحصیلونو سره بنگله دوانو زلو تنظیم چې سو نظر ممکني تحریک تروانیو تحریک نظم ضبط تحریک بغیر تنظیم سازي نه لہذا دا خو وخت چې موږ د وخت خپل تنظیم سازي وکړو او ان شاء الله د تحریک کې موږ مخ کې روان ګران ورونو پښتنو زمنګ جنگ د ممبرونه دي ممبري سي باچا خان پلتو والي باچا ولی خان پلتو والي ان شاء الله زمنګ مشر پلتو والي او کو زمنګ جنگ د ممبرینو زب ورته خم چې ممبري سي نه زمنګ جنگ د ممبرونه زمنګ جنگ د خپل مشرانو نه پاتې د دوو خبرو لومړی خبره د اختیار خاوند هغه ورده چولی هغه ته د انګريز نه هر څونه ستوري پاتې شوی او داغه په سر باندې خکری هغه هر سی او اختیار نه منم او ټوپک را تخی او مې نه منم کو تو پر را تخی او مې نه منم خودکش را تخی او مې نه منم زما نظریه دا چې اختیار د دې عوام دی د اختیار خاوند عوام دی د اختیار خاوند دا قوم دی بلکې نه څوکیدار د اختیار خاوند نه دی څوکیدار زمنګ تنخوادار د قوم مشري کوي لګیا دی کم چې پکار دی چې مشري د قوم کوي او څوکیدار د قوم څوکي دې پويږي دویما زمنګ جنگ زمنګ د وسایل او کو اوس هم نه پیږي پښتنو کو اوس هم نه پیږي د سوات پښتنو کو اوس هم نه پیږي د دیرو د بونیر او د ملکند پښتنو نو شي در نه تلې دي غر در نه تلې دي زمکه در نه تلې دا زمنګ جنگ دا دی چې دا وسایل هغه غر دی هغه زمکه دا هغه وبدي هغه دا کانی دي هغه زمنګ بجلی دا هغه زمنګ ګیس دی هغه زمنګ تیل دی هغه په پښتونخوا کې نور شیزونه دي زمنګ جنگ دا دی چې دا وسایل د دې قام دي مخالف جنگ دا دی چې دا وسایل داغي اوس وسایل د چا دي دا غرونه د چا دي دا څنګه زمنګ دی او د خلکو ته نه ملاوي او د خلکو ته نه ملاويږي دا به ان شاء الله موږ ټول هغه بیداری خایو نن وخت راغله نن چې عوامي نېشنل پارټي ولې عوامي نېشنل پارټي لسته سټ نشي ګټلې دا لا کم چې په 2013 کې د پی ټی آی دوه غوبلو زه د هغه کې 12 سټه غټم د ټي اس او دار سره باوجود او د ځل چې پی ټی آی ختمه ده مړی روچت کړل زه د لسته سټه نشم ګټلې خو نه عوامي نېشنل پارټي دا غزنه بار کول د دې د پاره چې ستا د غر خبره برور بل دا ډیر کم لیونی دي چې هغه ځان ارسته نيسي د قام د پاره خبره پښتنو زما ذاتی نه غرشته نه مې سواد کې زمکه شته ذاتی نه مې پکې ذاتی فائدې الحمدلله خپل جیداد هم خجون تیریږي خپل سلاس خپې وو چې د اتم فروری نه مخکې مې کم جوندو نه الحمدلله زما هغه جون دغه کې هیڅ فرق نه درا خو نه زموږ سوچ او فکر او نظریه دا ده چې هغه خپل جون مې پرېخي خپل 15 بچی مې دي دغه فکر مې پرېخي خو زه ځان بخم خو زه خپل مشرانو پلار باغ خپل مشرانو ځان بخم نو هغه ان شاء الله تر مرګه پورې زما هغه 15 بچی رستو دا بچی ان شاء الله مخکې اول بر دې بچو غم کوم اول بر دې بچو د پاره لګیم بیا به داغي د پاره لګیم زه پتا سو فخر کوم په دې حالاتو کې چې خپسه پار زه ناسته او خپسه سو چور 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 خپسه ده ما برور زموي د دنیا بجټې دي د بار ملک نه قرضېلو د 1340 کالو نه قرضېلو او د خپل نه ټیکسونه لو خو چرته د سواد کې لکه پیمان وای دا عوامي نېشنل پارټي هغه دور ایر کې هغه 15 کاله دا دونه چې موږ په دې 500 کالو کې دا دونه قرضې واغشتي او دا دونه ټیکسونه موږ واغشتل په دې سواد کې تاسو ته څه جوړ چرته سکولونه شر او فساد منم نه مش الټ پیسې ورکو عمره ته شر او فساد جوړ نه سکولونه رالل نه کالجونه رالل نه زما بچو لپاره تعلیم راغی نه صحت راغی څونه به ورکو بالکل ورکو ملکم دي ترزیب آلو خو چې 80% بجټ دی لذي تام ور سره منم ذا 80% بجټ دی علي یې لکه د خدای ظالمانو نو چې کم کار ل بجټ لګ حیا خزان کې پیدا کې کنه یار لګ غیرت خزان کې پیدا کې کنه یار منو دی هلی کاپټر هم نوي والے راکټ هم نوي والے جازون هم نوي والے لکه ایمان تیر کې د کشمیر خو خپل کې کنه یار
من خو لکه ستاسو دا دروغو مشرط علوم ویلې دی هغې کې تاسو ټول عمر دا ویلې دی چې کشمیر زمونږ شارک دی نو په هغې شارک تر له هندوستان خپې ایښې ده لږ ایمان تېر که ورشه دغه شارک خو دې کولاو که که نه یار نیم ملک دې بایللی دی نیم ملک دې بایللی دی تر دې دمه پورې لږ ایمان خو تېر که خپله څه خبره خو او الټا په میټینګونو کې وایي ولې جنګ د مسلې حل دی زه یو میټینګ له تللی وم کله چې د کشمیر ته جنرال فیض مخامخ ناست و دا وزیر مخامخ ناست و جنرال فیض ما ته وایي که ته وزیر اعظم یې نو ته ما وایي که زه وزیر اعظم یم خدای دې نه کړي اول چې زه ستاسو وزیر اعظم شم خو که زه وزیر اعظم یم زه به ټلیفون کوم زه به چیف ته وایم چې زه به چې وخت راغی شپېته کاله خو دغه ویلي دي اوس دې وخت دی راوچتېږه او ورځه یا پې دا ځان غرق کا او یا دا نور غرق کا خو دا کشمیر خپل کا ما تو جواب کے ہوئی نہیں جنگ مسئلے کا حل نہیں میں تھینک یو جنرل صاحب تھینک یو جب جنگ مسئلے کا حل نہیں تو پھر جنگ کی ضرورت نہیں جب جنگ کی ضرورت نہیں تو پھر توپ اور ٹینک کی ضرورت نہیں پھر بندوق کی ضرورت نہیں پھر راکٹ کی ضرورت نہیں تو پھر فوجی کی ضرورت نہیں فوجی جائے گھر پہ بیٹھے پھر اوس چې تنخواه دی لالي چې زه به جنګ کوم هغه وایي چې جنګ ضرورت نشته نو چې جنګ ضرورت نشته په ایمان تېر که په کور کښېنه ګران وروڼو خبر هر سړی دی کو هغه ملا دی کو هغه عالم دی کو هغه پیپلی دی کو هغه مسلم لیګي دی کو هغه دغه اوس خو صوباړ هم ورسره نه اوس خو چېرته دا ټول په دې خبر دی چې د ملک سره څه کېږي ټول د دې نه خبر دي دلته کو دا زما د پولیس والا وروڼو په ورده کې ولاړ دي چې کوم زما فخر دی زه ټول عمر وایم چې پښتونخوا پولیس یو نفر دا زما فخر دی دي چې په کوم شکل زما د دې قام د دې خلکو حفاظت کړی دی دې ته چې موږ څونه سلام پیش کوو دا کم دی دا پولیس والا خبر دی چې د دوی په نظام خپسه ناست ایمان دې تېر کي د پېښور او د سوات واقعې چې زه ته خبر یم یا پولیس والاو پښتنو زما تحریک تاسو ازادي ده تاسو زه د غلامۍ نه خلاصوم ښه خبر یې ښه طرزه پته ده راشئ ما سره یو زه د دې قام وکیل او جج ته ویم چې ستا عدالت باندې چې کوم خپسه ناسته ده ښه خبرې فیصله ته نشي کولی په واټساپ درته فیصلې راځي هغه فیصله به کوې او چې ویې نه کړي یا به د عدالت کې وژني او یا به د زه دې ججانو ته او دې وکیلانو ته ویم چې زما جنګ ستاسو د ازادۍ دی راشئ ما سره زه دې استادانو ته ویم زه دې ډاکټرانو ته ویم زه د دې صوبې بلکې د ټول ملک اسټابلیشمنټ نه زما مراد سیکرټري ډیپټي سیکرټري تر د ډي سي اے سي دا ډي سي د ایمان تیر کي چې دې د سرکټ هاوس نه بغیر په دې سوات کې یو خبره کولی डी सी دا د انګريز دا غ پاتې قانون نه آزادوم دا سیګان ریونیو والا زمونږ نظام مفلوج دی او د ټوپک په زور د توپ په زور د ټینک په زور آئینی نه غیر آئینی په زور او په ظلم زما نظام مفلوج دی زه د ټولو ته خواست کوم چې راشه ما سره شراکت وکړي دا څوکیدار به انشاءالله موږ په شریکه بارډر ته لیږو دا څوکیدار به انشاءالله موږ د دې ظلمونو نه راغونډو دا څوکیدار به انشاءالله موږ د دې سرکټ هاوس نه وکاږو دا سرکټ هاوس به ازادو بیا به سوات ازادو بیا به ملکنډ ازادو بیا به ټوله پښتونخوا ازاد زه په ماته ګوډو الفاظ دغه دروغ دي زه د ماته ګوډو الفاظ خپلو مشرانو سپین ږیرو نه معذرت کوم د بل چا نه کوم زه شکریا ادا کوم راغلی د هر مشر په دې موقع زه شکریا ادا کوم او بلکې ما نه هیر شو زه د کیمرو ازادۍ نه لګیا دا کیمرې چې په دې باندې ستوري پراته دي دا کیمرې چې دې باندې تاسو تش ریکارډینګ کولی شئ ذاتي سوشل میډیا پیجونو ته یې خېجولی شئ خو نور ټي وي بلخیره دا ستاسو آزاد صحافت او نه چې آزاد صحافت کې بیا به درنه سدلی تور جوړي بیا به ګیرېږي بیا به شرمېږي لہذا زما تحریک د دې کیمرې د ازادۍ دپاره هم دی د میډیا والا ته هم خواست کوم چې په دې تحریک کې د ما سره ملګري شي زه مشکور یم د سالارانو صاحبانو زه مشکور یم د زیري تنظیمونو ملګري استادانو ملګري وکیلانو ملګري ډاکټرانو ملګري لیکوالانو زه مشکور یم د پی ایس ایف د ځوانانو او زه بیا په خصوصي توګه شکریا ادا کوم د خپلو پولیس والاو لاس ورله وپړکوئ داد ورله ورکړئ دا زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس زموږ فخر دی او زه به په دې دام ډیمانډ کوم چې دا پښتونخوا د پښتونخوا پولیس ته حواله کړی شي دې نه د فوج لوستو کړی شي د فوج په وجه دلته دهشتګردي روانه ده فوج د روستو شي پولیس ته د حواله کړی شي او په دې پښتونخوا کې د بیا لږه واقع وشي دا به چرې هم نه کېږي خو دې پولیس ته خپل اختیار ورکړي او فوج د بارډرو ته لاړ شي